السلام علیکم. د سوشل میډیا باندې یو لفظ ډیر مشهور شوی دی چې پروګرام ته وړ گیا. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس چې حکومت کم کوششونه و چې د تحریک انصاف کې به یو فارورډ بلاک جوړ کړو، ځکه هغه 41 کسان لا آزاد او هغوی افیډیویټ نو جمع کړی، نو هغه پروګرام ناکامه شو. په 41 کې 36 کسانو افیډیویټ جمع کو چې موږ د تحریک انصاف سره یو. د دې نه باوجود چې هغوی ته ډېر د دمکیانو فونونه راله، د یو کس پکې رور او زویم اغوا شوي دي، یو کس پخپله غیب دی، خو د هغې دباو نه باوجود هم دې خلکو افیډیویټ جمع کړه، نو د فارورډ بلاک هغه خوبونه یې وله تباه او برباد کړه. هغه یو کس چې وله زوی اغوا کړی دی، د هغه پرون پریس کانفرنس کې د تحریک انصاف ترجمان وی چې په هغه تشدد کوي او د تشدد چغې د هغه مور ته په فون اوري، خو همت ولا خدای ورکو او د هغه ممبر هم افیډیویټ جمع کو چې زه تحریک انصاف سره یم. په دې دومره سخت حالاتو کې چې څوک پاس شوي دي، د هغې نه باوجود هم دا بېوقوفه نه پوهېږي چې سیاسي حقیقت دا دی چې را روان دور د تحریک انصاف دی، او څوک چې دې وخت کې د تحریک انصاف سره دوکه کوي نو به خپل سیاسي قبر ځان لکني. نو دغه پروګرام ختم شو، اوس به دوی دا کوشش کوي چې د سپریم کورټ فیصلې نه منلو دپاره کوششونه شروع کوي چې تحریک انصاف ته دا سیټونه میلاو نشي، ځکه چې دوی 2/3 میجارټي په دې غواړي چې دوی یو دومره تباحال پیکیج راولي د جوډیشري دپاره، د ایکسټینشنو دپاره چې به د دې ملک تباهي کوي، او دې کې رکاوټ صرف دا دی چې تحریک انصاف ورته په لار کې ولاړه ده او د هغې ممبران دي چې فارورډ بلاک پکې جوړ نشي، نو دغه منصوبې به ناکامه شي. پاکستان چې څو پورې آئین او قانون بحال شوي نه او په هغې عمل نه شوی، او هر اداره او هر طاقتور سړی دغه آئین او قانون لاندې خپل ډیوټي نه کوي، نو د پاکستان هیڅ مستقبل نشته. کومو ملکونو کې چې آئین او قانون تباه دی، هغه ملکونو وګوره د هغوی معیشت هم تباه دی، عوام هم بد حل دی، او کومو ملکونو کې چې د قانون حکمرانی ده هغه ملکونه په ترقۍ دي. نو اوس د فیصله سازو او اختیارمندو سره اختیار دی چې نور د دې ملک د عوامو د صبر امتحان لی، تباهیت بوزي کو نه دا ملک نور بهترۍ طرف ته راولي او د عوامو د مینډیټ احترام کوي. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.